السلام علیکم ملګرو. دا ویډیو به تاسو لیدلی په تاریخ کې یو ډیر عجیبه او غریبه یو ناشنا واقعه مخې ته راغلی ده. خو ډیر ملګري داسې دي چې هغه د دغه ویډیو په دې مقصد باندې نه دي پوه چې د دې مطلب څه دی او دا ویډیو ولې ناشنا ده، ولې عجیبه ده. نو دا خبره اول یاد ساتئ، بیا د هغې وروسته د هغې پس منظر درته وایم چې شریعت په دې مسله کې څه وایي. په دې ځناورو کې چې دا کم قچره ځناور دی، نو دا د بچو د راوړلو صلاحیت ول الله نه دی ورکړی، دا بچي نه راوړي. او په دغه شیرخانۍ کلي کې دا سړی وایي چې دا قچره لنګه شوې ده او بچی راوړی دی. نو دا ولې الله جل جلاله دې دا صلاحیت نه دی ورکړی، د دې پس منظر څه دی؟ نو یو خو تاریخي مورخینو ذکر کړي دي د خپل تاریخ په کتاب کې، او یو د ساینسدانانو خبرې دي. نو ساینس والا چې کومې خبرې کوي هغه طرف ته خو نه ځو چې یاره هغه وایي په دې کې د اس او دا خره چې ده نو دا د خپل یو بل سره د دې میلاپ وشي، نو بیا د دې نه دا خچره پیدا کېږي. نو دا ځکه چې د اسونو سره د هغې چې کوم کروموسومز دي هغه 64 دي، او د دې خرې هغه چې دي نو هغه 62 دي، او دا چې کله میلاپ وشي د دې نه طاق 63 جوړېږي. نو ځکه دا د بچو د راوړلو صلاحیت نه لري. خو بهرحال د دې خپل یو موقف دی. خو کله چې نمرود ابراهیم علیه السلام اور ته غورځو او دغه اور د پاره د لرګي را جمع کول، نو د قسمه قسم زناور چې دي نو دا د غره طرف ته متوجه کړه چې لرګي راوړي. تاریخ ابن عساکر ډیر یو پخوانی مورخ تیر شوی دی، هغه سن متوفا 571 هجری ده. نو هغه دا خبره ذکر کړې ده، او نور بدایو ظهور وغیره کې مورخینو ذکر کړي دي چې یاره ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځارو نمرود، نو نمرود د دغې اور د بلولو دپاره ځناور چې کله غره ته لیږل چې یاره د هغه طرف نه به لرګي راوړي، نو یو ځناور هم غره ته د لرګو دپاره نه تله. دا د ابراهیم علیه السلام یو معجزه وه. نو دا قچره چې کوم ځناور دی نو دا مخکې شو. نو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې د زمانې پورې دغې قچرې به اولاد کېده، دی به بچي راوړه. خو چې کله د ابراهیم علیه السلام د اور د لرګو دپاره دی دا غره ته لاړه او لرګي راوړل شروع کړه، نو الله جل جلاله د دې دا نسل کشي وکړه او د دې نه د بچو د راوړلو هغه صلاحیت دی واغسته. نو دا بچي نه راوړي. نو دا سړی چې کوم وایي چې یاره دا قچره لنګه شوې ده او قچرګی راوړی دی، نو خلکو ته ناشنا ښکاري چې دا څه مسله ده او دا خو داسې معمول طریقه ده او دا خو کېږي. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا قچره چې ده نو دا بچي نه راوړي. دا واقعي د قیامت نږدې کېدو یو علامه دا هم ده چې قچره چې دی نو دا به اولاد راوړل شروع کړي، دا به بچي راوړل شروع کړي. اصل مسله هم دا ده چې ما تاسو د دغه ویډیو په دې مقصد باندې پوهولی چې یاره د دې ویډیو مقصد څه دی او دا قچره چې ده نو دا بچي ولې نه راوړي. نو تاسو دا باقي ویډیو به تاسو کتلی مې، خو لږ ورته کې وګورئ. السلام علیکم ملګرو، خیر برابر یې؟ تاسو یې نه منئ، په یو رب یقین وکئ چې نن یو حقیقت ته څرګندومه. نن په شیرخانې کې موجود یم، ظاهر دی بځای کې، او دا قچره لنګشي ده، صحیح ده، او دا قچرګی راوړلی. نو دنیا چې آباده شوې ده، نو دا کهاني ما پهله چاس خپله زندګۍ کې چې د پلار مې 80 کال عمر دی، او چې زما په زندګۍ کې دا کهاني چرته هم نه ده راغلې، صحیح ده. زما د پلار نه پکې بر عمر والا دي، هغوی چې بالکل نه ده راغلې. اوسو دا قچره ده او دا غولان ده، ښه پی غوټۍ ښکاره کړلي او خو حقیقت سره، او دای بچی دی او دې قچر هر نه دی، صحیح ده. او بس د الله پاک نه وخیر یادو، استغفار ډېر ډېر وایئ او توبې وکړئ، خپل منځونه کوئ. او الله پاک دې دا زموږ ورور دی، ډېر یو عاجز انسان دی.